رب څه ته ویل کېږي تربیت کوونکي ته لکه د یو اونې بوټي راکوټې ته وکره کله ورته خاوره اچې کله ورته اوبه اچې کله ورته ډیران اچې کله یې ګوټ کې هغه کمال ته رسې یو شی کمال ته تدریجن رسول داسې لږ په طریقې سره دې ته ویل کېږي رب خانو چې الله زمونږ رب شو زمونږ پالونکی شو نو زمونږ موجود کوونکی هم شو او زمونږ مبقي هم شو ولې ځکه چې الله تربیت کوي نو تربیت خو به الله زما الو کې چې ما موجود خو کې کنه نو چې رب شو نو دا تېنه معلومه شوه چې د عدم نه او د نش نه الله وجود ته زه راوستی یم زما موجود کوونکیم شو او چې تربیت نه کوي نو الله مبقیم شو الله ماسم ساتي باقیم ساتي نو هر کله چې الله د عدم نه او د نش نه زه وجود ته راوستمه نو حمد به ورله ویم که نه